Hi everyone. Let's do some practice on negative and interrogative sentences. पदे lecture के बबूंगा पर negative और interrogative sentences माने practice को. That these sentence uses तमा positive sentences की वेली दी हम दगा uses दी और दे भी हम मुख्तलिफ structure जोड़ो संग च मंगा अवला नई lecture for positive जोड़ को भी हम for negative जोड़ को भी हम पे interrogative जोड़ को دا اوس په نیگیټیو انټراګیټیو بوت باندې دا څلور سټرکچر چې کوم دی یو بل سټرکچر به هم کوم انفارمیشن کوېسچن دا پنځه سټرکچره من د پریزنټ سیمپل ټینس لپاره کو او بیا را روان د پریزنټ کنټینیوس لپاره به هم دغه شان دي پنځه سټرکچر کوم سټرکچر دا do does plus subject plus not plus base form of verb plus object plus question mark کله چې تاسو سنټنس کوئ د هغې فارموله د نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز سټرکچر یا فارموله دا ده چې موږ به ډو او ډز ډو خو تاسو ته ما ویلي چې کله سبجیکټ زموږ سره آی وي یو دی یا پلورل ناوني نو هغې سره به موږ ډو لګو کله چې زموږ سره سبجیکټ هی شي ایټ یا سینګولر ناوني د هغې سره به موږ ډز لګو بیا به موږ سبجیکټ بیا د هغې نه بعد چې نیګیټیو انکار پکې کوو نو بیا به ناټ بیا بیس پام لګو بیا ورب لګو بیا ابجیکټ لګو بیا کوېسچن مارک لګو چې ابجیکټ نه بس د ورب نه بعد کوېسچن مارک پټ کړئ اوس راځو په دې باندې څه کوو لږ پریکټس کوو څنګه پریکټس دی اولنی پریکټس زموږ سره دی په آی وي یو دی او په پلورل ناون باندې هغه زموږ سره په ډو باندې موږ پریکټس کوو ډو آی ناٹ ریډ سمپل سنټنس جوړ کوو اوس کو ابجیکټ ورسره نو ډو آی ناٹ read a book या मंग चो do I not write a book do I not speak English या whatever او په end کې زموږ سره چې کوم دی کوېسچن مارک ضروري دی خو ابجیکټ او د ابجیکټ نه بعد کوېسچن مارک چې ابجیکټ نه د ورب نه بعد کوېسچن مارک ضروري دی په دې باندې موږ پریکټس کوو صرف په آی باندې کوو do I not read? Do I not write? Do I not speak? Do I not listen? Do I not play? Do I not go? Do I not dance? Do I not walk? Do I not wash? Do I not study? Do I not drive? Do I not work? Do I not cook? Do I not make? Do I not buy? Do I not eat? Do I not learn? Do I not teach? Do I not clean? Do I not run? Do I not see? Do I not visit? Do I not answer? Do I not climb? Do I not weep? Do I not love? Do I not love? Do I not cry? Do I not sing? Do I not smell? Do I not want? So په 30 سیکنډ کې ما تاسو ته 30 سنټنسز ویلي دا صرف په آی باندې بیا تاسو په وی باندې داسې 30 سنټنسز جوړ کړئ بیا په یو باندې 30 سنټنس جوړ کړئ بیا په دې باندې 30 سنټنسز جوړ کړئ بیا په هی شي ایټ په سینګولر ناون مطلب علي دانش وټیور په دې باندې بیا 30 سنټنسز جوړ کړئ اول ډو بیا سبجیکټ بیا ناٹ بیا ورب بیا کو ابجیکټ نو ابجیکټ بیا په اینډ کې زموږ سره څه دي کوېسچن مارک دی نو داسې بیا په ډز باندې په ډز هی ناٹ read does he not write does he not speak does he not listen does he not play does he not go does he not dance does he not walk does he not wash does he not study does he not drive does he not work تاسو په دې باندې ډیلی بیسز باندې په هر یو سټرکچر باندې پریکټس کوئ پر ډے پر سټرکچر داسې نه چې تاسو نن په پازیټیو هم نن پریکټس کوئ او په نیګیټیو هم کوئ انټراګیټیو هم کوئ په نیګیټیو انټراګیټیو بوت هم کوئ او په انفارمیشن کوېسچن هم کوئ نو تاسو کله سٹارټ آلی د انګلیش امپروو کېدو لپاره نو ستاسو اولنی سټارټ چې کوم دی اولنی پریکټس چې کوم دی هغه به صرف په یو سټرکچر دی چې مطلب تا نن په ډو باندې په نیګیټیو انټراګیټیو باندې وکړو بس دا انف دی ټیک شو بس چې اولنی سټرکچر زده شو دویم زده شو دریم زده شو په پریزنټ سمپل ټینس کې تاسو داسې فلوینسي راغله نو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به بس اټومیټیکلی ستاسو هغه خوله چلیږي او ډایرکټ هم دغه شانې پریکټس کولی شي ضرورت بیا نشته خو زمونږ بیسیک نیډز دا دی چې هغې په اولني سټرکچر باندې صحیح کمانډ راولو
second structure به مونږ ته easy. نو داسې به په does she not read, does she not write, does she not speak, does she not listen, does she not play, does she not go, does she not dance, does she not play, does she not go, does she not dance, does she not walk, does she not wash, does she not study, does she not drive, does she not work, does she not cook, does she not make, does she not buy, does she not eat, sorry, does she not learn, does she not teach, does she not clean, does she not run, does she not see, does she not visit, does she not answer, does she not climb, does she not weep, does she not laugh, does she not love, does she not cry, does she not sing, does she not smell, does she not want. بیا په دې ان کې چې کوم دی د هر یو ان ته زه ساين اف انټرګیشن نشم لګولی، خو چې تاسو د هیلپینګ ورب بیا سبجیکټ بیا ناٹ بیا ورب ورب وو کو ابجیکټ ورسره نو بیا د ورب نه بعد د هر یو ورب نه بعد تاسو کوېسچن مارک لګوئ، کو ابجیکټ ورسره و د بیا د ابجیکټ نه بعد کوېسچن مارک پوټ کوئ. دا د نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز سټرکچر دی، دا په دې باندې پریکټس دی او تاسو چې کوم دی ما 30 وربز لیکلي تاسو 50 ولیکئ، دلته ما 15 ابجیکټ لیکلي تاسو 30 ابجیکټ ولیکئ، تاسو 50 ابجیکټس ولیکئ، تاسو 100 ابجیکټس ولیکئ او په دې باندې ډیلی بیسس باندې په یو سټرکچر باندې پریکټس کوئ. after 20 days تاسو به وینئ چې تاسو څومره فلوینسي راغلې ده.